السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور خاورین د خاورین وایس یوټیوب چینل سره تاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ملګرو، په نننۍ ویډیو کې به موږ تاسو ته درښیو چې څرنګه تاسو د جیمیل اکاونټ میټولی سئ د همیشه لپاره. یعنې کله تاسو په موبایل کې دوه درې جیمیل وي او یو اکاونټ تاسو میټول غواړئ، هغه به په کومه طریقه سره تاسو میټوئ. نو د ویډیو تر کتلو مخه ملګرو، که چیرته تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل خاورین وایس نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل خاورین وایس سبسکرایب کړئ او د سبسکرایب له څنګه د ګنټۍ نشان باندې هم کلیک وکړئ، پر آل باندې کلیک وکړئ، ځکه چې زموږ نور هم خوندورې ویډیو تر تاسو پورې زر تر زره رارسي. او ویډیو در سره لایک کړئ، پر لایک باندې تاسو هیڅ خرچه نه راځي، بلکې صرف زموږ حوصله افزایي کیږي. ویډیو د ملګرو سره هم شیر کړئ، ځکه چې هغه هم له دې ویډیو څخه پیدا واخلي. نو راځئ د ویډیو پر طرف چې ویډیو وګورو. نو ملګرو، تر ټولو له مخه به تاسو په خپل موبایل کې جیمیل خلاص کړئ، یعنې دا جیمیل چې کوم فولډر دی دا به تاسو خلاص کړئ. دا چې کله تاسو خلاص کړئ دا اپ ملګرو، په دا کونج کې ګورئ ستاسو د اکاونټ نشان وي، پر دا باندې به کلیک وکړئ. دلته به پر دا مینیج یور ګوګل اکاونټ باندې کلیک وکړئ. کله چې پر دې باندې تاسو کلیک وکړئ، دلته به دا انټرفیس تاسو ته راوړي. دلته لیکلي دي ډیټا اینډ پرایویسي، پر دا ډیټا اینډ پرایویسي باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته به ملګرو بیا لږ لاندې راسئ، دلته تاسو سره غلط نه سئ، دلته یو ډیلیټ یور ګوګل اکاونټ لیکلی دی او تر دې بالا چې دی دلته لیکلی دی ډیلیټ ګوګل سرویس. دا ډیلیټ ګوګل سرویس باندې کار مه لرئ، ډیلیټ یور ګوګل اکاونټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې پر دې باندې تاسو کلیک وکړئ، اوس به تاسو ته مخ ته دا انټرفیس تاسو ته راوړي. دلته تاسو څخه د ګوګل اکاونټ چې ستاسو د کوم پاسورډ دی هغه پاسورډ غواړي. اوس به تاسو دلته دا پاسورډ زه ورکوم، تاسو به ووینئ، بیا به تاسو داسې طریقه ورسره وکړئ. پاسورډ ما ورکړی، بیا ملګرو تاسو پر نیکسټ باندې کلیک وکړئ. کله چې پر نیکسټ باندې تاسو کلیک وکړئ، دلته اول به تاسو لیکلي ډاونلوډ یور ډیټا، یعنې ستاسو کومه ډیټا په دا ګوګل اکاونټ کې پرته ده دا ته ډاونلوډ کړئ که نه ډاونلوډ کړئ. بیا دویم درته لیکلي چې ستا له د ګوګل اکاونټ سره نه شیان چې دي هغه منسلک دي، او یوټیوب هم له دې سره میټاویږي. که د یوټیوب چینل وي هغه هم ورسره ځي. نو ملګرو، موږ دا ټول شیان د ورسره میټاو ځي. پر دا دوه نښانو باندې به تاسو کلیک وکړئ، بیا به پر ډیلیټ اکاونټ باندې کلیک وکړئ. کله چې پر دې باندې تاسو کلیک وکړئ، دا انټرفیس به تاسو ته راوړي. دلته درته وایي چې ته اوس ریکور کوې برته اکاونټ او که نه ریکور کوې. که برته ریکور کوې خلاصوي، پر ریکور اکاونټ یور اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. که نه ریکور کوې، پر بیک باندې ځینې ولاړ سئ. پر بیک باندې چې کله ولاړ سئ، دا اکاونټ چې دی دا ستا د 24 ګنټو دپاره چې دی پروت دی. که دې برته خلاصولی خلاص بیا کې، که دې نه خلاصولی بیا ستا اکاونټ په 24 ګنټې کې دی هغه میټاویږي د ګوګله څخه. دا دې اوس زه پر بیک باندې ولاړم. ګوره ملګرو، تاسو وګورئ اوس اکاونټ بیرته بیا راړئ چې تاسو که چیرې اکاونټ خلاصول غواړئ، دا اکاونټ تاسو خلاص کړئ. که نه خلاصوئ بیا خو نو په 24 ګنټې کې دا اکاونټ چې دی هغه بندیږي. نو دلته چې پر نیکسټ باندې کلیک وکړو، ګوره دلته هغه اکاونټ راواړولی. بیا چې پر نیکسټ باندې ولاړ سئ، نو برته به دی درته وایي چې دا اکاونټ دی د 24 ګنټو دپاره ته خلاصولی سې، که خلاصوې او که نه خلاصوې بیا ستا اکاونټ بندیږي. دا دی اوس زه برته پر بیک باندې ځم ولاړم، زه نه خلاصوم دا اکاونټ په 24 ګنټې کې زه د اکاونټ زه میټول غواړم. نو ملګرو، کوم ویډیو خوښه سوې ویډیو در سره لایک کړئ او له ملګرو سره هم شیر کړئ، ځکه چې هغه هم له دې څخه پیدا واخلي. له ډېرو خلکو سره داسې اکاونټونه چې دي هغه پراته وي او دوی پریشانه هم وي په دې باندې چې موږ دا اکاونټ څنګه میټاو کړو. نن دا د اکاونټ مسله هم موږ در حل کړله چې دا اکاونټ په دا رنګه میټاوي. دا طریقه مې در وښوله. ویډیو له ملګرو سره شیر کړئ چې هغه هم له دې څخه پیدا واخلي. مشترکه اجازه تر را روانې ویډیو پورې نور هم پر خدای سپارم. د الله په امان.